دا وخت 100 کال بعد دا روحانی فرزند حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب د انور شاه کشمیری په ځای باندې ولاړ. خدا وخت جج محمد اکبر نه دی، 100 کال بعد جج بدل شوی دی. جسٹس قاضی فائز عیسی ناس دی د ججانو په کرسی باندې. ملزم عبدالرزاق نه دی، ملزم مبارک ثانی دی. د عدالت چار دیواری په بهاولپور کې نه ده، دا په اسلام آباد کې ده. هغه اسلامی ریاست بهاولپور و، دا اسلامی جمهوریه پاکستان دی. هغه وخت کې د ختم نبوت د وکالت دپاره د وخت ابو حنیفه حضرت علامه شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه ولاړ دی او د جج مخې ته سینه خپله ډال نیسلې ده. او دا وخت مرونو پاکستان کې پاټۍ ټولې زمونږ د مسلمانانو دي، زما د رونو دي، دا زما د کلمې رونه دي. مونږ ټول یو د پاټۍ په وجه څوک د اسلام نه خارجېږي نه. خو هسې یو تپوس خو کومه، دا نورو پاټو والے د خپلو لیډرانو نه یو ګیله خو وکړي که نه چې د خپل ځان د صفایې دپاره روزانه عدالت ته روان یې، نو د تاجداري مدینه د صفایې دپاره په دغه ورځ شهباز شریف نه و پکار؟ تاسو نه تپوس کومه. زرداری نه و پکار؟ زمونږ د تحریک انصاف یو مشر نه و پکار؟ د دې ټولو سیاسي پاټو دیل یک جهتی پکار و یک جهتی چې دا کم قانون په 1974 کې مونږ په اتفاق د پاکستان د پارلیمنت نه پاس کړو، نن د هغه قانون د تحفظ د پاره په عدالت کې د پاکستان ټول مشران ولاړ دي. زما خو سترګې اوچتې شولې، یوازې زما نه د 25 کروڑ امتیان پاکستان نه مولانا فضل الرحمن کفاره ادا کړله. خو دا عظیمه هستی دې جج ته مخې ته سینه نه وی ډال کړی او دا فیصله په خپل حال برقرار پاتې شوی وی. د الله په کور کې ولاړ یم، 25 کروڑه پاکستانیانو د محشر په میدان کې به د دواړو جهانو د سردار مبارک مخې ته کوزې سترګې ولاړ وی. تاسو سترګې الله رب العالمین اوچتې کړلې د دغه علماو د برکته. فخر کوم او ویاړ کوم په دې باندې. زما د محنت او د جدوجهد بس دا یو وسیله ما دپاره بس ده چې د تاجداري مدینه د ختم نبوت تحفظ وشو. زه د علماو نه نور څه نه غواړم، ما ته د دې نه بل قیمتي سرمایه نشي کېدلی. او زما مشر الحمدلله ببانګې دوهل دا ووې چې 22 کالو کې مې تر اوسه پورې چېرته د خپل ځان د صفایې دپاره دی سپریم کورټ ته نیم راغلی، خو د تاجداري مدینه د صفایې دپاره نن راغلی ما په سپریم کورټ کې ولاړ یم. زما محترم ورونو، 9 ستمبر باندې اعلان دی، مونږ له الله رب العالمین فتح را کړلې. خلق په دنیا باندې جشن کوي، خلق د دنیا په کامیابو باندې جشن کوي، مونږ د ختم نبوت په کامیابی باندې جشن کوو. مونږ د پاره د دینه بل لوی قیمتي خبره نشته ده. مونږ ملت قادیانیت توایو، عدالت تراغلی ام در لشا لګولا، پارلیمنت تراغلی وی ام در لشا لګولې دا. اوس راته ته میدان خیا، مونږ به درته ولاړ یو. خولې خو معمولی خبره ده، دا زمونږ اکابر بزرگان دې مونږ ته حکم وکړي، مونږ به خپل سرونه په تلي کېږدو د تاجداري مدینه د ختم نبوت تحفظ باندې. مصطفی اجتماع به کېږي، په دې کې به عاشقان مصطفی را جمع کېږي. د لاهور خلقو لاهوریانو لارې کوڅې جارو کوي، عاشقان مصطفی در روان دي. حاضري به لګي هلته، دنیای کفر ته به پیغام لیږو. بس کوي نور د مدینې د جانان د ګریوان نه لاس وباسئ. دې معرکه کې تاسو کامیابي نشئ موندلی. دا زمونږ دپاره ریډ لاین دی. مونږ د دې په خاطر باندې خپل مال او خپل جان او خپل اولاد سب کچھ قربانولو ته تیار یو او تابعدار یو او بیدار یو. ان شاء الله العزیز 9 ستمبر باندې با پیغام ورکو ملت قادیانیت ته، او په خپل به هم زو، نور ملګری به هم د ځان سره د تک د پاره تیارو ان شاء الله. زما دا دعوت تاسو ته قبول دی؟ دا منم چې سفر لوی دی، دا منما خو د مدینې نه چې یمامې ته تلل او په سوونو میله فاصله د شګو په هغه ریګستان کې، په هغې د مئی په میاشت کې تپتی ہوئی صحرا کې کوم صحابه په کومې جذبې سره تک کو.
منګه او تاسو ته خو ګاډي ملاو دي پاسته سیټونه دي دا ټیک ته لګي پیسې به لګي خو کو سلور شپږ زره روپۍ د ختم نبوت په تحفظ کې زما استاد الله قبول کړلې خلق په ډمو باندې پیسې ننولي خلق پډمو پیسې شیندي کنه نو کومنګ او تاسو په ګمبد خضرا په ختم نبوت باندې او شیندلې دا پیسې به قیمتي شي دا پیسې به قیمتي شي دا به د قیامت پر ورځ الله زمونږ او تاسو د پاره د شفاعت ذریعہ جوړي دین باندې چې کوم ځواني او لګیدا دین باندې چې کوم خلت توي شولا دین باندې چې کوم وینه توي شولا دین باندې چې کوم پیسې خرج شولا دا فانی نشولا دا باقی شولا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا انشاءاللہ العزیز دا مارے کا مخکم منگ گٹلے وا دا مارے کا اس ہم منگ